مونږ کله کله معاشره کې دا ګورو چې زمونږ په رزق کې کله تنګي راشي یا نور داسې نقصانات زمونږ جسم ته او بدن ته لازم شي نو مونږ ګورو علماو سره مشورې کوو یاره ماته څه وظیفه وښیه زما دا پاڼه ډېره زیاته ټپه ده او بیخي مې قسمت په ځای باندې ولاړ دی خو چرته کې چا دا سوچ نه دی کړی چې دا زما د ګناهونو نتیجه خو نه ده څوک وایي ما ته وظیفه وښیه زما څومره خیال دی چا را باندې تعویضونه کړي دي او څوک وایي زه د چا نظر وهلی یم مختلف قسمه خبرې خلک کوي خو دا ته چې نظر وهلی دا تا چې تعویضونه په خپل ځان باندې کړي د خپل ګناهونو په وجه باندې دا ستا د ګناهونو هغه نحوست دی چې په هغې کې ته سزا په دنیا کې خورې او په آخرت کې به هم خورې د دې ګناهونو نه رجوع وکړه نو ستا معاملات په ټول درست شي نو علماو لیکلي دي چې د انسان د ذات سره چې کوم نقصانات د ګناه نه پیدا کېږي هغې کې نمبر 1 دی فساد القلب و ظلمه د انسان زړه فاسد شي او د انسان په زړه کې تیاره راشي او چې کله د انسان زړه فاسد شو نو دا تمام جسم د زړه تابع دی رسول الله مبارک فرمایل چې بری بدن کې او ټوکړه د غوښې کدا صالح شي نو ټول بدن صالح دی او کدا فاسد شي نو ټول بدن فاسد دی الا وهي القلب خبردار هغه چې نو زړه دی نو د دې انسان د ګناه د وجې نه زړه فاسد شي او پر زړه کې توروالی راشي د رسول الله مبارک حدیث دی ان المؤمن اذا اذنب ذنبا کله چې یو مؤمن سړی ګناه وکړي نکت فی قلبه نکتة سودا نو د پر زړه باندې تور داغ ولګي توره نکته ولګي وس که چېرته یو انسان د دې ګناه نه توبه ویسته نو هغه توره نکته چې دی نو دا ختم شي مټاو شي او کله چې دی توبه ونه باسي او بیا بل جرم وکړي نو پر زړه باندې یو نکته بله توره ولګي او کله چې دی بل ګناه وکړي نو په زړه بله توره نکته ولګي دا زړه د انسان تک تور شي او کله چې د انسان زړه تور شي نو دا زړه فاسد شي ختم شي په دې وجه الله د دې نه مختلف الفاظ سره تعبیر فرمایلی دی کلا بل ران علی قلوبهم زړونو باندې زنګ دی ام علی قلوب اقفالها کله ورته زړه تالی ویلی دي او کله الله فرمای ختم الله علی قلوبهم زړونو باندې مهر لګېدلی نو دا د انسان دا زړه تور شي دا د ګناه د وجې نه په دې وجه چې د انسان زړه فاسد شو نو د انسان تمام جسم فاسد شي نو اولنې نحوست د ګناه چې راځي نو فساد القلب و ظلمه او دویم نمبر د ګناه د وجې نه چې کم نقصان په انسان باندې راځي علماء لیکلي قلت التوفیق الله د نیکو اعمالو توفیق د ده نه کم کی او بیا د بلې ګناه سره د ده د نیکو اعمالو توفیق دا ښه کم کی او تر دې پورې یو وخت هغه راشي چې د ده نه مکمل د نیکو اعمالو توفیق دا سلب کړی شي بیا دله لمونځ خوند نه ورکوي سهار وختي پاڅېدل دته اسانې خو که دی د دنیاوي کار دپاره وځي سهار د لمونځ په ټیم باندې به د ده خوب تښتېدلی خو دته که ته د جومات یا د لمونځ نو د ده نه توفیق د ګناهونو په وجه باندې سلب شوی دی دی جومات ته نشي راتلی دته که ته د قرآن وې نو بیا قرآن د ته داسې ښکاري لکه دا چې د ده د پانسۍ اډر راغلی او دی د دې ویلو ته چې دی نو دا جوړ نه دی نو دویم نحوست او نقصان چې په انسان باندې ګناه د وجې نه راځي نو هغه قلت التوفیق دی الله د نیکو اعمالو توفیق د انسان نه چې دی نو دا سلب کړي او بیا د ګناه په وجه باندې چې دریم قسم نحوست او نقصان په انسان باندې راځي علماء لیکلي حرمان العلم والرزق وبرکت العمر الله د علم نه محروم کی الله د رزق نه محروم کی او وبرکت العمر د عمر د برکت نه الله تعالی چې نو دا محروم کی د علم نه دی محروم ګرځي تاسو کتابونو کې هم لیدلی دی او د علماو نه هم اوریدلی مخکینو محدثینو په پلکونو احادیث مبارکه په یادو باندې یاد کړیو دا نن سبا خلک وس خبره جمعات کې ماوي چې 13 جمعه مونږ په کومه موضوع باندې خبره کړو نو شاید هغه بیان خلاصه کړي هغه موضوع ورته هم پته نه لګي چې په کومه موضوع باندې بیان شو
زمونږ ذهنونه داري او مخکینو خلکو به لکونو احادیث مبارکه یادول په یادو باندې د دې وجه سره من ګناهګار هغه خلکو د ګناه نه ځان ساته د ګناه په وجه باندې حرمان د علم راشي حرمان د رزق راشي د عمر برکت چې دی نو دا ختم شي یو محدث دی ابو زرعه نومې دی او هغه ابو زرعه سره یو شاګرد دی شاګرد نوې واده وکړ او بیا شاګرد د ماسخوتن نه وخته پورې وای د ابو زرعه احادیث مبارکه زده کول یو پیر لیټ کور ته ورغه خزي ورته راته چرته ناسي رچا سره ناسي چې ته لیټ کور ته راشي وای زه خو طالب علم یم زه خو دلته حدیث مبارکه زده کوم میرا چانه ابو زرعه نه خزي ورته ابو زرعه په خپل پټ کې نه پوي تا د وسوي پرې وجه شاګرد غوسش او بیا حلالي شاګرد چې را په استادان وجني نه دې شاګرد ورته وي تاسو ما استاد په باره کې راسي ګستاخي وکړه او بیا دې خزي ته قسم خوړو وی خزي په خدای قسم کدی ابو زرعه 1,00,000 احادیث مبارکه په یاد باندې یاد نو په ما باندې به طلاقي دا د حسین ورته وی والله احادیث مبارکه زده کول په یاد باندې یادول ډیر مشکل کار دی و دا شاګرد د خپل خزي ته وای چې قار کړه دی ما د خلینه خو می خبر وته او خزم خبره چې ما ته د خبر وکړه ستاره خلینه دا خبر وته چې ابو زرعه ته 1,00,000 حدیث مبارکه یاد او کبه یاد نه طلاق واقع شي او کبه نه واقع شي شاګرد دا خو به سبا پتر ابو زرعه نه لګي یا خو به د یو بل نه جدا شو یا خو به چرینو هغه زمون نکاح په ځای باندې پاتې شي ابو زرعه په سار شاګرد راغی ورته وی چې بیګا خزیرا سي خبره کړې دا او ما رخلینه ورته قسم وته ری او دا سي طلاق الفاظ من رخلینه وته ری واستاسو وای دا 1,00,000 حدیث ما یاد کړی ابو زرعه ز خزر باندې طلاقه دا 1,00,000 احادیث مبارکه ما ته په یاد راس یاد دي لکه تاج سوره فاتحه په مسکدن نوای هغه خلق الله ذهنونه علوم ورکړو داغه وجه دا و چې هغه ځان د ګنا نه ساته نو علماء دریم نمبر 900 او نقصان چې په انسان باندې ګنا د وجه ناراضی نو حرمان العلم والرزق د علم نه محروم تیار او د رزق نه محروم تیار وبرکت العمر او د عمر برکت ته داوم الله تعالی د انسان نه سلب د انسان چې کم عمر دی دا ټول په معاملو کې زیش دا ټول په بیمارو کې زیش او د پر خپل عمر باندې رسره په هم نشي الله د عمر نه برکت اوچت کی تاسو ګورئ مخکې زمانہ کې بعض علما راسري لکه زو امام غزالی رحمت الله علیه مثال درکم یا بر خپل اکابرو کې مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه مثال درکم چې تاسو را مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه کتابونه هغه معشوم تکید کم معشوم چې نن پیدا شو الله غلط طاقت دل وستل ورک او زم چې به بوډا شي پاتیاو کالو باندې بمړ شي خود تانوی صاحب کتابونه بره داسر اخبار په شان دي پڑھاو نه کی ګره ځان به پوه نه کی او بیا مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خود پیدای سره دا کتابونه نه لیکلي هغه به طالبي کړي بیا ورسته درس او تدریس کړي الله بوله پدې کې بیا قوت ورکړي دا غي نو ورسته پیدا کړي دا د عمر هغه برکت ته چې خدای پاک د خلکو لور کړي ری او د خلکو د عمرونو الله برکت پورته کړي د دې وجه اصل سره د دې په وجه باندې مونږ چرته غور نه لري کړي د دې وجه چې نو دا کثرت ګناهونه دي د ګناهونو په وجه باندې الله د علم برکت الله د رزق برکت الله د عمر برکت د خلکو نه چې نو دا پورته کی او بل سلورم نمبر نقصان چې دا د ګناه په وجه باندې پر انسان باندې راځي علماء لیکلي وحشة یجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله دا الله نه دغه عاصي او دا ګناهګار وحشت محسوسي دا الله نه ير محسوسي او دا سيرتي محسوسي چې کله بانګ ویل شي چې حي على الصلاه حي على الفلاح په د بدلږي وای بیا د بانګ ټیم شو دغه شان دي چې نور منځونه نه کوي چرته په لوډ سپیکر باندې مسلې واري نه دی ګره نن بیا جمعه راکا هغه یو جمعه د مز نو کړي د وحشت محسوسي چې وس کرے جمعه ته نه زما نو خلق پر اتبد پکور کې او بهر بوي خودي جمعه تر سي روانه لکه سړی جي 5 سیګارډ لبيي دا سي وحشت د خدای نه د محسوسي ولې د ګناونو په جواني د خپل زړه تور کړي ری نه د پزړه کې را وحشت د ګناه د وجه نه محسوسي او کده ته داوي چې مدرسه کې کینه سبق وایا نو دا بالکل دا سوچ کسده ما بندیوان کې او دا ما جیل په تنبو باندې نه نباس کچر تر قرآن ورته نو دا سیل کړه د چې بالکل آغا چټ په د پس راغله چې تب 5 سیګارډ ترازی او تب چیرې نو دا ختميږي ستا سر بچ کم دین وهله کیږي نو دا سی وحشت محسوسه تاسو اندازه لګولې دا کله چې مبلغین حضرات یا دا سی جمعات کی چرته تعلیم کیږي
او کم کسان چې جمعات ته راغلي ته آواز وکړې داسې تیز تختې لکه تا چې ټوپک راغستی او بیا بهر ولاړ ګنټو ګنټو باندې دا د ګناو نه هغه نتیجه چې دی د رب نه داسې وحشت محسوسوي وحشت او یره د خپل رب نه محسوسوي الان کې الله خو انسان سره ډېر محبت ساتي انسان ته هم ورسره محبت ساته په دې وجه باندې دا څلورم نمبر نقصان پر انسان باندې د ګناه د وجې نه راشي او پنځم نمبر نقصان چې انسان کله عاصي او ګناهګاري نو دا کم نقصان د انسان لور کوي نو تاثیر اموره وعدم قضاء حاجته د انسان باندې ټول کارونه مشکلي کارونه ورته ډېر زیات مشکل شي د ګناه د وجې نه او وعدم قضاء حاجته د کارونه او ضرورتونه ګوره سر ته رسي نه پوره کېږي نه تاسو اندازه ولګوئ یو عاصي او ګناهګار کس دی دی په کور کې څلور پنځه کسان یې څلور پنځه واړه په ډیوټۍ باندې 10 زنانه هم په ډیوټۍ باندې لګولي واړه ماشومان هم د کور په کسب باندې لګولي او بیا هم چغې وباسي که نه وایي د کور خرچه نه پوره کېږي بیا هم دا چغې وباسي که نه وایي په ما باندې قرضه را هلکه ستا خو 50-60 زر روپۍ والی داسې بل علي بل علي بل علي ټول لګیایي نه راته دروغ دی وایي نه دروغ نه یم زما د کور خرچه سر ته چې کوم دی نو دا نه وررسي نو تاثیر اموره کارونو کې د مشکلات ګورې ښه د ده په رزق ګټلو کې مشکلات او کم یو انسان چې خدای ته ځان حواله کړي د الله نافرماني نه کوي الله ورته رزق کمایي کې ګټه کې هم ډېر زیات اساني پیدا کړي او په کم څیز باندې د ټول کارونه دا سر ته ورسي د دې مثال به زه خارج کې تاسو ته داسې درکم زموږ بار په معاشره کې مثالونه دې موجود دي مثال په طور باندې یو سړی دی او هغه سړی چرګان ساتي چرګان دوه قسمه چرګانې چې خلک یې کورونو کې ساتي یو هغه چرګې چې دا پنجره کې تابند کړی او پنجره کې دننه ته ساتي پنجره کې بندیوان دی د پنجرې دا چرګ دا خپل آقا او مالک ته کور دی مالک ته بالکل تابع دی کله چې میلمه راشي او دا مالک یې حلالوي دی د پنجرې دا دروازه کولاو کې او داسې لو وله پرې سټ باندې لاس کیږي او د وزرو نه راوالي داسې ښکته یې کړي ذبح یې کړي او یو هغه چرګ دی چې دله آقا وله مخې له ورغې د کور دا مالک مخې له ورغې نو دا د مالک نه منډه وهي او چغې شروع کړي د مالک نه د تختی ځان یې تابع کړی مالک ته نه اوس د پنجرې چرګ له هم مالک دا نه ورکوي او کم چرګ چې په کور کې سادي چې په کور کې ونې په هغې کې شپه تېری او بیا د هغه ځای نه الوځي د خپل مالک نه لرې لرې تختی هغه له هم دانې چې دی نو د کور دا مالک ورکوي خو تاسو سوچ کړی دی دواړو له یو شانتې دانې میلاویږي یو موټی چې دی نو سهار هغه آزادو چرګو ته ولي یو موټی دی په پنجره کې هغه چرګو ته ورولي خو موږ کتلی دي چې دواړو ته یو شانتې دا نه میلاویږي بلکې هغه موټی دانې چې په پنجره کې کم چرګ د خپل مالک ځان تابع کړی دی نو مالک د پنجرې د سټ ته راسي او لوښې هم راویزان کړی نو هغې که ورته راسي غونډې ورواړی په یو ځای باندې نو که چرګ د ځای نه پانسي په هغه ځای باندې ملاس دی خو هم هغه مخوک هغه لوښې ته ورخو کړي او په تیاره باندې هغه په یو ځای باندې اجتماعي طور دانې پرتې دي او په خوا کې ورسره بل لوښې راویزان کړی په هغې کې ورته اوبه هم اچولي نه دی په ځای ملاس دی خو کله مخوک هغه اوبو ته لګوي او کله په یو ځای باندې دانې راوچتوي دا هغه چرګ چې پرې پنجره کې هغه خپل مالک ته ځان بالکل تابع کړی دی بهر نه ګرځي او یو هغه چرګ دی چې دا بهر ګرځي هغه له مالک هغه یو موټی دانې ورکي خو داسې ورته په یو ځای باندې نه وراړئ بلکې مالک سهار داسې دانې راولي او داسې ورونولي اچ ورونولي یوه دانه تلي په بوټو کې نښتي دویمه دانه په خټه کې نښتي درېیمه دانه چې د یو لوټې له لاندې شوي درېیم بله دانه چې نو دا داسې رغښتي تر لرې ځای پورې چې دی نو دا تلي نو چرګ اجتماعي طور په یو ځای باندې راغونډې نه کړي بلکې د هغې کرلو نه وروسته چرګ 2-3 ګنټې لګیایي بلکې تر ماسپښینه پورې لګیا او ځان یوه دانه هغه ځای کې او بله د هغه لوټې نه راایستلې او بله د هغې کبل کې یو ځای کې ورننیستلي وښو کې د هغه ځای نه راوباسي او بله خټه کې نښتي نه را چرګ پرې باندې زرې زرې شي همدغه شانتې یو انسان مکمل ځان خدای ته وسپاره چې الله ته ځان ورسپاره هغه له هم الله هغه رزق ورکوي کوم چې د دې انسان په تقدیر کې لیکلی دی او یو انسان دی دی د رب نه بغاوت کوي عاصي دی ګناهګار دی دته هم هغه رزق میلاویږي چې کم رزق د ده په تقدیر کې خدای پاک لیکلی دی خو هغه رزق دته په مشکله سره میلاو شي د ده رزق وکرلی شي څوک چې دی نو د 9 نوړو دپاره د دنیا یو ګوټ ته لاړ شي 2-3 کاله پس چې دی نو د هغې نوړو ته راغونډولو دپاره د دنیا بل ګوټ ته لاړ شي او دی په خپل رزق پسې د مرګه پورې چې دی نو د دنیا پره کې ټول ملکونه چې دی نو دا پوره کړي د خپل کوره دی مسافر یو خوا بل خوا ګرځي څوک یو ځای لټوي څوک بل ځای لټوي او کوم یو انسان چې رب ته ځان مکمل تابع کا
الله په یو ځای باندې رزق ورکوي، په یو ځای رزق ورکوي. دا په خارج کې د دې مثال شو. نو علماء لیکلي دي چې کوم یو انسان عاصي او ګناهونه کوي نو د دې ګناهونو یو نحوست او نقصاندار تاثیر اموره، در کارونو کې مشکلات وعدم قضاء حاجته، د حاجتونو او ضرورتونو دا بیا پوره کیږي نه. ګوره دا سر تر سینه ټول عمر دی ستړی او کارونه اکثر په نیمه کې پاتې کیږي. نو منګه چې کله دا قسم علامات وینو نو منګه مولوی صاحب څه خاص وظیفه خو بنئ، دا پاڼه مې ډېره چپه ده نه او بالکل چې نو کار مې نه روانېږي، خو چېرته مونږ را سوچ نه دی کړی چې دا ګناه چې ته پرېږدم او که نه، دا خو زمونږ د ګناهونو نحوست دی، دا خو د ګناهونو وبال دی چې زمونږ په کارونو باندې د هغې نقصان چې دی نو دا ور پرېوتی دی. او بیا بل نقصان علماو دا لیکلی چې کم یو انسان ګناهګاري وهن قلبه و بدنه، د بدن او زړه دا کمزوری شي، زړه او بدن بیا کمزوری شي، دی بیا د هر څه نه یېرېږي. ګورئ دا یو خبر ذهن کې یاد او ملحوظ وساتئ، کله چې د انسان پر زړه کې د رب یره راله نو الله د تمام مخلوق یره د دې زړه نه بهر کې بیا دی بیا د چا نه یېرېږي نه. او کله چې د زړه ته د زړه نه تا د رب یره کله بهر ته خارج کړه نو بیا د هر څه نه ته یېرېږي، بیا د انسان نه هم یېرېږي، د هر قسمه څه نه یېرېږي. نو دا علامه شو د انسان د ګناهونو چې کم یو انسان عاصي او ګناهګاري د بدن هم کمزوری او د زړه هم چې کم دی نو دا کمزوری شي. او بل وم نمبر نقصان د ګناه هغه په انسان باندې داري حرمان الطاعت و لذتها، دی د الله د اطاعت نه او د تابعدارۍ نه محرومه کړی شي او دی داسې د نیک اعمالو هغه لذت د ده نه واخیستی شي. ګورئ دی که لمونځ کوي خو ده ته را پته ونه لګي چې ما هغه سبحانک اللهم څه ټیم ویلی او ما پکې هغه صورت کم ځای کې ویلی دی او یاره دا رکوع ما کم ځای کړې وه. کنه ډېر خلک تیرا چې سلام وګرځي او د جومات نه بار وځي دی پر خپل لمونځ باندې بیا نظرساري وکړي چې هلکه ما ته اوس په ډېر ټیم کې یاد دي چې ما تکبیر تحریمه څه ټیم تړلې وه او ما پکې سورې فاتحه څه ټیم ویلې ده او ما به ګوره صورت کم یې ویلی، بیا ورته واپس دا پته هم نه لګي ښه، خو دومره پوره چې ورغلی ما ولاړ یم او بس سلام مې ګرځولی دی. دې کې دی څه قسمه لذت درته نه محسوسېږي، څه قسمه خوند ورته په عبادت کې نه محسوسېږي. بل لګیا دی روژه به نسي، روژه به نه سهار نه ماښامه پورې به دی وږی تږی زندګي تېره کړي خو څه خوند دی محسوس نه کړي. ګورې دی به لاړ شي حج له، هلته به چې دی نو تمام کارونه وکړي، تمام افعال به وکړي او بیا به د حج نه راپاره شي خو څه قسمه اثر به د ده په بدن باندې ته ونه وینې، څه تبدیلي به ونه وینې، څه خوند به ده نه څکلی د هغې، څه مزه به یې نه څکلي. دا ولې دا ستا د ګناهونو هغه وجه ده چې الله تر خپل اطاعت نه هم محرومه کړی او د هغې د لذت او د خوند نه هم چې دی نو راته محرومه شوی. دا د ګناهونو بل اثر دی. او د هغې سره سره چې دی اتم نمبر نقصان چې دا د انسان په جسم باندې د ګناه د وجې نه راپرېوځي نو هغه قصر العمر، د عمر کموالی دی، عمر د انسان کم شي. اوس د دې دوه مطلب علماو بیان کړي، یا حقیقي طور باندې عمر کم شي، یو انسان دی د ده زندګي الله تعالی بالکل حقیقي طور باندې کمه کړي ځکه چې الله د کوم مقصد دپاره پیدا کړه او مقصد د فوت کو الله د ده زندګي را کمه کړي، عمر یې کم شي. او یا د دې مطلب دا دی چې د ده زندګي خو هم هغه د کمه چې وه 50 کاله دی، 80 کاله دی، 80 کاله دی، خو د ده عمر داسې را کم شي چې د دې نه برکت والوځي. د ده 80 کاله زندګي وه او 20 کالو نه اخوا ده ته بیماري ولګېده او د مرګه پورې په هغې کې دی نو ګویا چې د ده 20 کاله اصل کې حقیقت کې زندګي ده، دا اخوا خو د بل محتاج دی، دا اوس زندګي نه ده. الله د زندګۍ برکت د ده نه سلب کړي، د ده زندګي را په تکالیفو کې وځي، مصایبو کې وځي، دشمنو کې وځي یا بیمارۍ کې د بدن چې دی نو د اخته شي. لہذا دا د ګناهونو دا نتیجه ده چې انسان په خپل عمر باندې پوه نه شي، زندګي لنډه تنګه شي. او بل علماو لیکلي دي چې کم یو انسان ګناهونه کوي د ګناهونو بل نحوست دا دی چې سقوطه من عین الله، د الله د نظر نه دا انسان چې دی نو ښکته ارتاو شي وغورځېږي. د دې انسان څه درجه د الله په نس باندې بیا ګورې نه وي، ایسا اهمیت د دې انسان د الله په نس باندې ایس هم نه وي. بعضې انسانان د الله په نس باندې ډېر اعلی، د الله په نظر کې دا ډېر زیات اعلی د دې د خدای په نس باندې مرتبه یو شانی او یو نیم کسي، د هغه حیثیت دا دی او ماشي هم نه وي.
لکه تاسو ګرمۍ کې جومات کې ناست یئ ماشې راوالوځي او یو کس 4-5 راسي مړه کې ویې غورځوي هغه احساس هم انسان ته نه چېرې دا ماسي شی مړ کې او روح دغه شانتې را انسان شي بیا د الله په نظر کې رری انسان څه قسمه قدر نه څه قسمه عزت چې کوم دی نو دا بیا نه ولې چې د انسان په خپله باندې ځان سپکه نه دا د ګناه نه حوستي چې د الله په نسبت باندې د انسان هغه قدر و قیمت دا وغورځېږي او بل 10 نمبر چې انسان کله عاصي او ګناهګاري علماء لیکلي دي التعود علی المعاصي دی په معاصي باندې تعود بار بار دی ګناه طرف ته رجوع کوي مثال به طور باندې یو انسان غلا وکړه دا غلا چې دی دا یو ګناه دی اوس دا خو دی یو ګناه وکړه نو ګناه کار دا دی چې د ګناه نه پس دی بار بار بیا ګناهونه کوي نو اوس که سبا ورې تا دی یو سړی چې دا ګناه تا کړې ده نو ته به خامخا بیا دې لپاره بله ګناه کوې دروغ به وې چې دا ما نه ده کړې اوس دا دوی ګناه په ځان پسې بله ګناه راښکو ده هغه د کذب ده او که سبا ورځې فیصله ترې جوړه شوه نو ته بیا پرې باندې قسم هم خورې قسم هم پې خورې په ناحقه باندې چې ما دا غلا نه ده کړې دا بل ګناه د ځان سره راټینګ که نو دا یو ګناه په بل پسې بل ګناه په بل پسې نو د معاصیو د ګناه یو نحوست دا دی چې د دې نه وروسته انسان مسلسل بیا ګناهونه کوي ګناهونه ترکوي نه او د دې اولنۍ ګناه نه ستا د ګناهونو سلسله شروع شوه او تا ته چې کوم دی نو د ګناهونو دروازه کولاو شوه د یوې ګناه دپاره مسلسل ته چې دی نو دا ګناهونه کوي او بیا یو انسان ګناه کوي نو د ګناه بل نحوست دا دی چې د انسان ذلیله شي د عزت چې دی نو دا سلب شي ان المعصیت تورث ذله معصیت او ګناه چې دی نو دا ذلت پیدا کوي نو دا موږ په معاشره کې بار بار وینو یو سړی دی ډېر ډاکو دی دی په معاشره کې څومره ذلیلی څوک وله خواله ورځي نو لار بدلی عمله رابان ونه کي یاره چا کره دغه ډاکو د غل د چا رشتهداري کور ته راشي د لوی وړو په منځ کې خلک بې عزته نه کي ماشومانو ته خیال کوئ دی چې پاسي کیني که نه تاسو خیال کوئ چېرته څه پټ نه کي نو بیا هغه ماشومانو په هغه نظر کې هم دی ذلیله شي او سپک شي میلمه چې کور ته راشي هر سړی عزت کوي هر سړی ورته عزت په نظر باندې ګوري بیا داسې عاصي انسان ګناهګار انسان چې د ده نه خلکو ته خطرئ د لوی وړو په نظر کې دی سپکي که بازار ته خلک وایي هغه ډاکو لاړ غل لاړ خیال کوئ هلکه که په یو طرف باندې ورشي خلک وایي لکه ګوره دی بیا په کم طرف باندې ورغی نو دا ګناه چې کوم دی ان المعصیت تورث الذله دا ذلت پیدا کوي په انسان کې او انسان الله عزتمن پیدا کړی دی مخکې مونږ څو پیرې خبره کړې ده الله د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړی دی او تر ګناه په وجه باندې چې دی نو هغه خپل ځان په معاشره کې را ذلیله کړي نو دا بل نقصان دی چې هغه دا هغه نقصانونه بیانوم چې د انسان د ذات سره لازم دي وس هغه نقصانونه ستا چې ته بار معاشره هم د خپل ځان سره لتاړ کې انشاءالله بیانو به ستا ډېر ګناه د وجې نه باران نه کېږي عمومي عذاب راځي نور نرخونه ګرانېږي یا نور داسې کارونه دي اخو ته بار ټوله معاشره د خپل ځان سره چې نو دا لتاړ کې دا هغه دی چې صرف ستا د خپل ځان سره د دې ګناهونو چې کومه ثمره او نتیجه د هغه ده او بل 12 نمبر فساد چې دی او نحوست او نقصان د ګناه سره ان المعاصي تفسد العقل دا ګناه چې دی نو دا د انسان عقل فاسد کی تاسو به کتلی یو سړی به ځان ته ډېر زیات هوښیار وایي خو ده ته چې د دین خبره وکړي مثلا ته ورته وایې چې یاره بوډای ګیره پرېږده نه دی تاله جواب څه درکړي جواب دا درکړي وایي دین دا په ګیره کې نه دی داسې خبره وکړي ته پوه شرري انسان عقل دا فاسد شوی دی همدغه شان د دین ډېر امور داسې چې دی په هغه خپل فاسد عقل باندې د هغې توجیحات کوي او دین له چې کوم دی نو عقلي دلایل ګوري دا ډیر زیات معصیو د ګناه د وجې نه د عقل بالکل فاسد شوی دی خراب شوی دی اوس دره سوچونه بیل دي دره سوچ په بنیاد باندې چې د خولې نه کومه خبر راوځي نو د دغه خبرې بیا بدلی بیا معاشره کې خلک وایي لکه درې سړی وایي دماغي توازن خراب دی د سر خبرې مه کوئ موږ پښتو کې بیا خلک وایي بې خدایه خبرې کوي غم پښتانه بې خدایه خبرې کوي سړي سره وایي خبرې مه کوئ ولې د عقل فاسد شوی دی د عقل څه شی فاسد که الله خود له سالم عقل ورکړو دا عقل کا فاسد کړي نو دا د معاصي د ګناه چې نو دا فاسد کړي نو ګناه یو نقصان په انسان باندې دار اوري چې دا د انسان د عقل چې نو دا فاسد او بل 14 نمبر نحوست درې ګناه چې پر انسان باندې راځي انما تتبع على القلب حتى يعمى
دا د انسان پر زړه باندې دا ګناه مهر لګوي تر دې پورې چې دا انسان څه شي دا مکمل طور باندې ړوند شي، یعنې د ده د زړه سترګې چې نو دا بیا ړندې شي او دی بیا داسې یو دیدکوره غونته کوي په دین کې، داسې یو دیدکوری یو ړوند غونته کې دا بیا روانې سرګردان ورته پښتو کې وایي د کم سړي د زړه سترګې چې دا ړندې شي. او 14 نمبر نحوست د ګناه دا دی چې انسان ګناه کوي نو صاحب المعاصی يدخل تحت لعنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا د ټولو نه لویه خبره چې صاحب د معاصي ګناهګار انسان چې دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لعنت د لاندې نه دا راځي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بچا باندې لعنت کړي د نه بل لوی ملعون چرته کېدی شي. ډیر داسې ګناهونه دي چې په هغې باندې رسول الله مبارک لعنت کړی دی چې څوک دا کار کې دا ملعون دی، څوک دا کار کې دا ملعون دی. نو د دې ګناه په وجه باندې دا انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لعنت ته لاندې نه ځان راولي. او چې رسول الله مبارک د لعنت معنی د ابعاد من الرحمت، د خدای د رحمت نه لرېوالی. نو کله رسول الله مبارک وی چې ربه دا انسان د خپل رحمت نه لرې کړي، نو رسول الله مبارک بددعا او دعا دواړه درې په منځ کې خو سهایل او پردنۍ دا خو ډایرکټ چې نو دا قبلیږي. نو دا د معاصي بل نقصان دی چې کم یو انسان ګناه کوي او هغه ګناه درې انسان د ذات سره چې کم لازمه ګناه ده نو دا انسان لره تکلیف ورکوي. او بل 15 نمبر نقصان د ګناه دا دی حرمان المعاصی من دعوت رسول الله و ملائکته. ګناهګار انسان دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا نه محروم شي، د فرشتو د دعا نه محروم شي. زمونږ اعمال خو هغه نه دي چې مونږ د جهنم نه بچ کړي، زمونږ اعمال خو هغه نه دي چې مونږ جنت ته داخل کړي، خو رسول الله مبارک پر امت لپاره دعاګانې غوښتلي. نو کله چې ته ګناه کوې ځان دې محرومه کړه هغې دعاګانو نه. او فرشتې ملایک چې کوم دی ډېر داسې حاملین د عرش چې کوم دی ویستغفرون ربهم د خپل رب نه دې مسلمانانو مؤمنانو لره استغفار غواړي. په ډېرو ځایونو کې فرشتې د انسان لپاره دعاګانې غواړي. تاسو چې کوم دی په ذیل اعمال وغیره کې دا رمضان کې دغه کوئ تعلیم کوئ هلته کې چې کوم دی لیلة القدر په شپه باندې فرشتې ستا لپاره استغفار دعاګانې غواړي. یا مطلق روژه چې انسان ونیوه د دې انسان دپاره چې دی د عرش د حاملینو فرشتو پر استغفار او دعاګانې غواړي. دا تاسو ټول هلته کې احادیث مبارکه فضایل رمضان کې اورېدلي را ویلي دي. نو د دغې فرشتو د دعا نه انسان د ګناه په وجه باندې محرومه شي. د نبي علیه الصلاۃ والسلام د دعاګانو دا انسان چې دی نو دا محرومه شي. ولې دی عاصي دی، ګناهګار دی. انسان ګناه ترک کا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دعا دا ستا په حق کې هم قبول شي، د فرشتو دعا ستا په حق کې هم قبول شي. او 14 نمبر نحوست چې کله دا انسان ګناه کوي نو علماء لیکلي دي چې ذهاب الحیا د انسان نه حیا پروازو کې ګورې ځکه چې د دې نه بل بې حیا چرته کېدی شي. حیا خو مونږه صرف دې ته چې د انسان په مخ کې داسې حرکات نه کوي چې دا د انسان لپاره مذمومي. و رب خو تار ټیمي نه کنه ته چې ګناه کې نو ستا نه بل لوی بې حیا خو سره رشته نه چې رب درته ګوري او دغه په مخ کې هغه نافرماني کې. نو د ګناه په وجه باندې د انسان نه حیا چې دی نو دا ذهاب وکړي لاړه شي دی. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. کله چې د حیا وغورځوله بیا څه چې کې کوه. ذکر انسان ته ګورې د انسان ته الله تعالی دننه یو معنوي غونته لګام ور اچولی دی د دې ګناه نه را بچ کوي. هغه لګام د حیا دی ګورې هغه لګام د حیا دی. دې زنانه ته حیا لګام ور اچولی شی د ګناه نه را شاته کوي. دا انسان چې کوم دی شهوت پرست ده د ته د حیا لګام الله ور اچولی دی هغه لګام دی نیولی دی. او کله چې د دغه پړي نه ځان وسپړده دا حیا یې پرېښوده بیا اخوا دی چې کله بې حیا شو دی نه د بل په عزت باندې او نه په خپل عزت باندې دی لا شتر بې مهار دی کولا اوختی بس چې څه وکړه بس هغه یې وکړه ته ځان بد نه ښکاري. او دا بې حیا په انسان کې کله راځي دا بې حیا هله راځي چې دا انسان مسلسل چې کوم دی نو هغه عصیان ګناه چې دی نو دا کوي. او بل 18 نمبر نقصان علماء چې لیکلی دی د ګناه هغه تضعف فی القلب تعظیم الرب. دا الله غ تعظیم در انسان په زړه کې را کمزور شي. ځکه چې ته دا الله تعظیم ستا په زړه کې د الله د عظمت په وجه باندې ته ګناه ته نه نږدې کېږي. او کله چې ته یو ګناه وکړې او پرې باندې هم پوهې چې رب ما ته ګوري دویم ګناه وکړې نو ستا د زړه نه د الله غ عظمت چې دی نو دا پرواز وکوته. او بیا دا رب په مخ کې تا ته ګناه بالکل داسې معمولي غونته کې شیخ کاري لکه سړی چې یو ماشې مړ کړي. او کله چې انسان متقي د ده په زړه کې د الله عظمت وي ده ته ګناه داسې ښکاري لکه د سر باندې غر پروت دی او دا غر په ده باندې ښکته را پرېوځي.
نو راسي چې عظمت ستا د زړه نه پرواز وکړه نو دا انسان بیا بې حیا شي، دی په ګناهونو باندې بیا دلیر شي. اتلسم نمبر نقصان چې دا د ګناه د وجې نه هغه پیدا کی دا تورث النسیان، هیره په انسان باندې راولي، د انسان خبرې ډېرې زیاتې هېري. او 19 نمبر دا دی چې تزیل النعم، د دې ګناهونو په وجه باندې الله ستانه خپل نعمتونه زایل کړي. الله تعالی بلا نعمتونه درکړي، دا د علم نعمت، دا د عزت نعمت، انسان پیدا کړی، تمام مخلوقاتو کې اشرف پیدا کړی، نو بیا تا دومره ذلیله کی چې تر لارې د کوڅې هغه سپین هم بیا ډېر غټ ذلیلې ګورې، ځکه هغه مړ شي، هغه سره حساب کتاب نشته. نو ستانه الله خپل نعمتونه چې نو دا واپس واخلي، دا د سره وجې نه، دا د دې ګناه د وجې نه، د دې سره سره چې کم دی علماو نور هم ډېر بلا راسي نقصانات درې بیان کړي، ټیم کم دی. دغه شان دي چې کم دی المعیشت الزنک فی الدنیا، دنیا کې الله د دې انسان معیشت او زندگی را تنګه کی، ژوند چې کم دی نو لڼ او تنګي، ژوند کې را د څه قسمه برکات چې نو دا نه، نو دا مختلف نقصانونه دي چې دا نقصانونه پیدا کیږي د ګناه د وجې نه. کله چې یو انسان مسلسل عاصي، دا مونږ هغه نقصانات بیان کړل چې دا د انسان د ذات سره خاصي، کوم چې بهر په معاشره کې ستا د ګناهونو نه نورو مخلوقاتو ته تکلیف ورسي انشاءالله و بیا بیانو. خو خبره زمونږ موضوع دا وه چې انسان له پکار دا دی د نیکو اعمالو سره سره د هر قسمه ګناه نه اجتناب او پرهیز کوي، دا انسان به چې کوم دی دا فلاح او کامیابی والی د خپل نیک اعمال بیا آخرت ته رسولی شي. خو که د نیکو اعمالو سره سره د ګناهونو هم په کثرت باندې کوي، د نیک اعمال آخرت ته روغ نه ورسي. الله دې موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي، الله دې زموږ حفاظت د هر قسمه ګناهونو نه وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.